अस्सलाम वालेकुम। पर द्विम नंबर एक्सरसाइज की उवम नंबर क्वेश्चन दे द गवर्नमेंट बिल्ट 3,86,655 हाउसेस। वी हुकूमत 3,86,655 हाउसेस यानी कूरुना बिल्ट कड़ल यानी जोड़ कड़ल फॉर होमलेस د هغه خلکو دپاره چې د چا کورونه نه وو هوملیس وي چې د چا کور نه د هغې دپاره کورونه جوړ کړل ان 1 ایئر په یو کال کې څومره 3,86,655 د سیکنډ ایئر په دویم کال 24,521 fewer homes were built than the previous year. په دویم کال باندې 24,521 فیور مطلب کم کورونه جوړ کړل دین د پریویس ایئر د تیر شوي کال نه ټیک شو یعنی دا تیر شوي چې دا یو کال کم تیر شو د هغې نه په دویم کال باندې 24,521 کورونه کم جوړ کړل. How many houses did the government build in both the years؟ نو په دواړو کلونو کې both the years په دواړو کلونو کې حکومت څومره ټوټل کورونه جوړ کړل. نو که ته وګورې موږ ته د لومبي کال چې کوم د کورونو تعداد دی هغه ته معلوم دی. دویم کال کې څومره دي هغه موږ ته نه دي معلوم، صرف دا ویلي دي چې 24,521 کم کورونه جوړ شوي دي په دویم کال باندې. نو په دویم کال باندې څومره کورونه جوړ شوي دي چې کم دا کمې دی دا به د فرست ایئر یعنی لومبني چې کم کال پریویس ایئر د تیر شوي کال نه یعنی چې کم 3,86,655 کورونه دي د هغې نه به دا کورونو دا تعداد دا به تی ماینس کو نو موږ ته پته ولګي چې په دویم کال باندې څومره کورونه جوړ کړي شوي دي او زموږ نه د دواړو کلونو کورونه یادوي غواړي نو د لومبني کال او د دویم کال چې موږ معلوم کو هغه دواړه بیا ایډ کو جمع به کو نو موږ سره به انسر راشي. نو اول دا معلومو چې په دویم کال باندې څومره کورونه جوړ کړي شوي دي او هغه به څنګه معلومو تاته ما وایي چې د لومبي کال چې کم تعداد دی په دویم کال چې کم کمې راغلی دی هغه کمې به د لومبي کال د دې یو کال د نمبر نه ماینس کو سبټریکټ به کو نو موږ سره به د دویم کال د کورونو تعداد راشي چې په دویم کال څومره کورونه جوړ شوي دي. نو په د لومبني ایر کې 3,86,655 کورونه جوړ کړي شوي دي. په دویم کال څومره کم کورونه جوړ کړي شوي دي 24,521. نو د دې طرف نه به شروع کو ones ته مخامخ کا tens ته مخامخ کا thousands ته مخامخ کا 10,000 ته مخامخ کا او 100,000 ته مخامخ کا. دا به موږ کو سبټریک ماینس به کو د 5 نه چې 1 ماینس شي نو 4 راغی چې د 5 نه 2 ماینس شي نو 3 راغی چې د 6 نه 5 ماینس شي نو 1 راغی 1 راغی د 6 نه چې 4 ماینس شي نو 2 راغی د 8 نه چې 2 ماینس شي نو 6 راغی او 3 سره لاندې څه نشته نو 3 په 3 باندې راکوز شي. 3 ډیجټ بعد به کامه ولګو کامه د دې مطلب دا دی چې په سیکنډ ایئر باندې په دویم کال باندې څومره کورونه جوړ کړي شول 362,134 یا 3,62,134 دومره کورونه په دویم کال باندې جوړ شوي دي. ټیک شو. نو ټوټل هاوسز څومره شو ټوټل کورونه څومره شو نو په لومبي کال چې څومره جوړ شوي دي او هغې پسې په کال باندې څومره جوړ شي هغه دواړه به ایډ کو جمع به کړو. نو لومبني کال چې کوم د کورونو تعداد دی هغه دی 3,86,655 او په دویم کال د کورونو تعداد موږ معلوم کو هغه دی 3,62,134.
دا دواړه موږ څه کو پلس به کو ایډ به کو جمع به کو نو موږ سره به ټوټل تعداد راشي چې په دواړو کلونو کې څومره کورونه جوړ کړي شوي دي حکومت څومره کورونه جوړ کړي دي 5 او 4 چې جمع کو 9 بشي 9 بشي 5 6 7 8 3 چې وسره جمع شي 5 سره نو 8 شو 6 او 1 7 6 او 2 8 8 او 6 نو 8 9 10 11 12 13 14 14 راځي 4 بدلته ولګي 1 بدلته راشي 3 او 1 4 او 3 5 6 7 7 3 ډیجټ بعد به کاما ولګي نو د هاوسز تعداد د کورونو تعداد په both years کې په دواړو کلونو کې هغه څومره دي د هاوسز تعداد په دواړو کلونو کې هغه څومره دی نو 748,789 748,789 یا 7,48,789 یوی 79 79 تا 79 تا 79 وي او 89 تا 89 وي نو دومره کورونه جوړ کړي شوي دي په دواړو کلونو کې ٹھیک شو ها ورپسې اتم نمبر کوېسچن دی فاطمه هیز RS 9,54,888 in her bank account فاطمه سره په بینک اکاونټ کې څومره روپۍ دي 9,54,888 if she withdraws RS 1,35,600 یا 135,600 کچری هغه 135,600 یا 1,35,600 روپۍ ویډرا کی د بینک نه روباسي فرام د بینک ټو بای لیپټاپ د څه دپاره چې لیپټاپ پې واخلي د هغې دپاره 1,35,600 روپۍ د بینک نه که هغه روباسي how much money was left with her نو هغې سره په بینک اکاونټ کې څومره روپۍ پاتې شوي څومره پیسې ورسره پاتې شوي نو اسانه خبره ده موږ به څه وکړو چې ټوټل کم په بینک کې هغه سره پیسې دي چې کومې پیسې ترې روباسي هغه به ترې ماینس کړو نو موږ ته به پته ولګي چې هغې سره څومره روپۍ پاتې شول نو ټوټل اماونټ دی 9,54,888 او د لیپټاپ دپاره څومره روپۍ راایستې دي 1,35,600 پاتې به څومره شي نو د دې نه به دا سبټریکټ به کړو ماینس به کړو نو موږ ته به پته ولګي چې په بینک کې هغې سره څومره روپۍ پاتې شول 8 نه چې 0 ماینس شي 8 راغی 8 نه 0 8 8 نه 6 ماینس شي نو 2 راغی 4 نه 5 4 وړوکی دی دا به 14 شي دا به 4 پاتې شي 14 نه 5 ماینس شي 9 4 نه 3 ماینس شي 1 او چې د 9 نه 1 ماینس شي نو 8 1 2 3 د 3 ډیجټ بعد به کاما ولګي نو منی لیفټ پیسې چې کمې پاتې شولې په بینک کې هغه څومره دي 819,288 819,288 یا 8,19,288 ٹھیک شو RS ورپسې دا کوېسچن 9 او 10 چې کوم دی دا ستا هوم ورک دی دا به ته په خپله باندې حل کوې زه درته ایکسپلین کومه زه دې پې پوهیمه او ته پې پریکټس وکړه حل یې که نو فایده به درته ورسي په کوېسچن نمبر 9 کې وایي چې ا فیکټري اونر ګیو RS 4,48,870 ایز ریوارډ ټو هیز امپلایز د یو کارخانې مالک چې کوم دی کارخانه دار چې کوم دی د هغه کارخانه کې چې کوم کسان کار کوي هغې له د انعام په طور باندې 4,48,870 روپۍ ورکړلې in 1 year په یو کال کې in the second year په دویم کال کې بیا
4,37,995 rupees were given as reward او په دویم کال یې 4,37,995 روپۍ به طوري انعام ورکړي خپل امپلایز له. نو دوه کوېسچن یې دوه تپوسونه یې کړي دي. A number, what is the total reward was given in both years؟ په دواړو کلونو کې څومره ریوارډ څومره انعام یې ورکړ خپل امپلایز له. B number, what is the total amount given less in second year؟ بیا په دویم کال چې کم پیسې ورکړي دي هغه د لومبي کال نه څومره کمې دي. په کوېسچن نمبر 10 کې وایي فرحان donates Rs 6 lakh to 2 welfare organizations. فرحان دوه فلاحي تنظیمونو ته 6 لکه روپۍ عطیه کړلې. If he pays Rs 3,85,990 to one welfare organization، که چېرې هغه یو فلاحي تنظیم ته 3,85,990 روپۍ ورکړي، how much does he pay to the other؟ نو د دویم فلاحي تنظیم ته هغه څومره روپۍ ورکړلې؟ ټوټل 6 لکه دي. نو د دویم ته پکې بیا چې دا یو معلوم دی نو د دویم فلاحي تنظیم ته څومره روپۍ میلاو شوي دي هغه څومره روپۍ ورکړي دي هغه معلومول دي.